بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 141 دی، قانون نمبر 67 دی، د ناقص قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله مونږ د دنیا فتوا تقوا قانون وایو. دعیا فتوا تقوا دا دوه قسمه قوانین دي. دا به ان شاء الله نن مونږ وایو. یو حصہ چې دا هغه د دعیا او دنیا دی، دویمه حصہ چې دا هغه د فتوا او تقوا ده. ټیک شو جی؟ نو راځو د قانون خلاصې له. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د فعل اسمی په لام کلمه کې واو راشي، هر کله چې د فعل اسمی، ګورئ دا فعل تقریبا درې قسمه ده. یو ته فعل اسمی وي، یو ته فعل صفتی وي، یو ته فعل تفضیلی وي. ټیک شو جی؟ نو دا درې قسمه دي. او یو پکې بیا بل وي فعل اسمی، فعل صفتی، فعل تفضیلی چې د فعل په وزن وي. ټیک شو؟ فعل اسمی څه ته وایي؟ چې اسم وي او د فعل په وزن وي، لکه طوبه، بشرا، عظمه. نو دا د فعل په وزن دي کنه، چې د چا نمونه وي او د فعل په وزن وي، دغه ته فعل اسمی وایي. ټیک شو؟ نو د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د فعل اسمی په لام کلمه کې واو راشي، د فعل اسمی په لام کلمه کې واو راشي، نو د دې واو نه یا جوړول واجب دي. چې کله د فعل اسمی په لام کلمه کې واو راشي کنه، واو راشي، نو د دې واو نه یا جوړول واجب دي. لکه ګوره دنیا، دنوا، دا دال نون واو، دا دال پکې فا کلمه ده، نون پکې عین کلمه ده، او دا واو نه دا لام کلمه ده. نو ګوره فعل اسمی په وزن باندې دی دنوا. اوس د دې واو نه یا جوړول واجب دي، نو د دنوا نه به موږ سره دنیا شي. دنیا. ټیک شو؟ دنیا. دا دنیا چې ده کنه، ګورئ ورته دنوا، دا پکې فا کلمه ده دال، او دا نون پکې عین کلمه ده، او دا واو پکې لام کلمه ده. نو په لام کلمه کې چې کله واو راشي، واو کنه، نو د دې واو نه یا جوړول واجب دي. نو اوس په د دې واو نه مونږه یا جوړه کو، نو د دنوا نه دی دنوا، د ده نه به مونږ سره شي دنیا. صحیح شو جی؟ دغه شان دعوا نه دی دعوا، د دې په عین کلمه کې د لام کلمه کې واو دی، د دې واو نه به مونږ یا جوړه کړو، نو دا به دعیا شي. دعوا نه دعیا شو. او علوا عین لام او واو، نو په لام کلمه کې واو راغلی، د دې واو نه مونږ دا یا جوړه کړو، دا مونږ علیا کو. علیا د علوا نه مونږ سره علیا شو. یو حصہ هو د دې قانون ختم شو. اوس د دې قانون دویمه حصہ شروع کیږي. وای هر کله چې یا د فعل اسمی، دلته کې فعل اسمی، په فعل اسمی کې لام کلمه کې واو براتلو، نو هغه واو نه به مونږ یا جوړولو. اوس چې د فعل اسمی په لام کلمه کې یا راشي، یا د فعل اسمی، ګوره یا د فعل اسمی په لام کلمه کې راشي، هر کله چې یا د فعل اسمی، الته کې بره فعل اسمی او دلته کې فعل اسمی دی، چې یعنی فعلاوي د فعلا په وزن وي او یو اسم وي، اسم. ټیک شو؟ نو د هغې نه مونږ لکه فتیا، تقیا، نو اوس په د دغې نه مونږ د دغې یا نه واو جوړول واجب دي. الته کې به مونږ د واو نه یا جوړو او دلته کې به د یا نه واو جوړو. ٹھیک شو؟ نو هر کله چې یا د فعل اسمی په لام کلمه کې راشي، نو داسې یا نه واو جوړول واجب دي. لکه فتیا ده، وګورئ دا فا چې ده کنه، دا پکې فا کلمه ده، دا تا پکې عین کلمه ده، او دا یا چې ده کنه دا پکې لام کلمه ده. نو په لام کلمه کې موږ سره یا راله، اوس د دې یا نه واو جوړول واجب دي، واو جوړول واجب دي. نو دا یا و فتیا، نو دا به مونږ سره شي فتوا. ټیک شو جی؟ دا ګورئ د فتیا نه مونږ سره فتوا شو. او تقیا ده، تقیا کې دا تا چې ده دا فا کلمه ده، او دا قاف پکې عین کلمه ده، او دا یا پکې لام کلمه ده. اوس په لام کلمه کې مونږ سره یا راغلی ده، اوس د دې یا نه واو جوړول واجب دي، واو جوړول د دې یا نه هغه واجب دي. نو د یا نه به موږ سره څه شي؟ تقوا.
تقوا صحیح شو جی دا د موږ تقوا د تقیا نه تقوا جوړ شو. اوس ما مزید مثالونه لیکلي خو هغه د فعل اسمي مې لیکلي دي. محوا دی محوا د فعل په وزن دی په لام کلمه کې واو راغلی د دې واو نه موږ یا جوړه کړه نو د محوا نه موږ سره محیا شو محیا د محوا نه محیا شو. اوس ګورئ رضوا دی رضوا په لام کلمه کې واو راغلی او د فعل اسمي په وزن دی نو د دې واو نه به یا جوړه کړي نو دا به رض یا شي رض یا. جسوا دی جسوا په لام کلمه کې واو راغلی نو د دې واو نه به یا جوړه کړي نو دا به موږ سره جسیا شي د جسوا نه را سره جسیا شو. صحیح دی جی نو دا زموږ سره د دعوه دنیا فتوا تقوا قانونو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.